السلام علیکم کې جی کلاس تاسو خپل اردو بکس راواخلئ او پیج نمبر 7 پکې راواړوئ. په دې باندې موږ سره لومبنی حرف دی میم. میم سے مرغا، میم سے مرغا. بل دی نون، نون سے نل کا، نون سے نل کا. بل حرف دی واو، واو سے وردی، واو سے وردی. بل دی خے، ہے سے ہاتھی، ہے سے هاتی. اور بل بیا موږ سره د حمزه، د حمزه نه چې سٹارټ کې موږ سره حمزه نه راځي، لفظ تی نه شروع کیږي، دا اینډ کې راځي، میډل کې راځي. نو دلته کې موږ سره دی چای، چای کې موږ سره حمزه راغلی دی. بل دی یہ سے یکا، یہ سے یکا. اوس به موږ د دې جوړ توړ ګورو. میم پلس ری پلس غین پلس الف مرغا، میم پلس ری پلس غین پلس الف مرغا. نون پلس لام پلس کاف پلس الف نل کا، نون پلس لام پلس کاف پلس الف نل کا. واو پلس رے پلس دال پلس یہ وردی، واو پلس رے پلس دال پلس یہ وردی. ہے پلس الف پلس تے پلس ہے پلس یہ ہاتھی. دا موږ سره دو چشمه ہے دی میډل کې راغلی ده. ہے پلس الف پلس تے پلس دو چشمه ہے اور پلس یہ ہاتھی. بیا چھ پلس الف پلس حمزہ پلس یہ چائے، چھ پلس الف پلس حمزہ پلس یہ چائے. یہ پلس کاف پلس ہے یکا. دلته کې په کاف باندې موږ سره شد راغلی دی، نو موږ به وایو یکا، او توړ کې به بیا موږ دو کاف لیکو. یہ پلس کاف پلس ہے یکا. نو موږ سره میم سے مرغا، نون سے نل کا، واو سے وردی، ہے سے ہاتھی، حمزہ سے چائے اور یہ سے یکا. اوس به موږ د دې جوړ توړ رائټ کو. اول به موږ جوړ رائټ کو، د هغې نه بعد به موږ توړ رائټ کو. میم سے مرغا دی، نو مرغا کې موږ سره اول میم دی، گرین کلر کې چې کوم تاسو ته ښکاري، نو موږ به توړ کې اول میم رائټ کو. د هغې نه بعد کې موږ سره دی ری، ریډ کلر کې، دلته کې به موږ ری رائټ کو. بیا موږ سره میم او ری رایوځای کړی دی، نو دلته کې موږ جدا جدا کړل. بیا موږ ته غین اور الف هغې رایوځای کړي دي. اول دا بلو کلر کې چې دی دا غین دی، اور دا ریډ کلر کې چې دی دا الف دی. نو دلته کې به موږ جدا کو، غین به بیلو لیکو اور الف به موږ بیلو لیکو. نو میم پلس ری پلس غین پلس الف مرغا. بل بیا دی نلکا، نلکا کې دا گرین کلر کې چې دی نون دی. دا موږ سره ټول حروف بالکل رایوځای شوي دي. کې خو موږ سره بیل بیل وکړه، میم اور یوځای کړو او غین اور الف یوځای کړو. دې کې موږ سره نل کا پوره بس یو لفظ کې ټول رایوځای شوي دي، نون دی. نو موږ به دلته نون رایټ کو. بیا ورپسې دا ریډ کلر کې لام دی، نو دلته کې به موږ لام رایټ کو. بیا ورپسې دا بلو کلر کې چې دی دا کاف دی، دلته کې به موږ پوره شکل د کاف ولیکو، دا یې عادي شکل دی. بیا موږ سره الف دی گرین کلر کې، دلته کې موږ الف ولیکو، نون پلس لام پلس کاف پلس الف نل کا. بیا دی وردی، وردی تاسو ګورئ دی کې رایوځای کول نه دي شوي، ټول حروف پکې یوځای لیکلي دي خو یو بل سره تړلي شوي نه دي. واو ری دال یہ ټول تاسو ته په نظر راځي چې بیل بیل دي. دلته کې به موږ څه کوو، توړ کې د دې په منځ کې به صرف موږ پلس ولګو، واو پلس ری پلس دال پلس یہ وردی. اوس هاتی دی، نو هاتی کې موږ سره ہے اور الف یوځای شوی دی. دا گرین کلر کې ہے دا اور ریډ کلر کې الف دی. نو دلته کې به موږ بیل کو، ہے به بیلو لیکو اور الف به بیلو لیکو. اور بیا موږ سره تے دو چشمه ہے اور یہ دی رایوځای کړي دي. دا تے دا بلو کلر کې، دا گرین کلر کې چې دا دو چشمه ہے دا، اور دا ریډ کلر کې چې دا موږ سره یہ دا، دا درې یوځای کړي دي. موږ به اوس بیل بیل لیکو، تے پلس ہے اور پلس یہ ہاتھی. دې نه بعد کې دی چای، دا دا چې موږ سره دا لاندې چې دی درې ډاټس لګېدلي دي. نو دلته کې به موږ چې رایټ کو. ورپسې دی الف، الف دا ریډ کلر کې چې تاسو ته ښکاري دا دی الف، اور دا بلو کلر کې چې دی حمزه، اور بیا موږ سره دا یہ. نو دا موږ چې اور الف بیل کړل، دلته کې ولیکل، او بیا هم حمزه اور یہ بیل کړل. نو موږ سره د دې توړ راغی چای. بیا دی یکا، دا یہ دا د یہ عادي شکل دی، دوه ډاټس ترې لاندې لګېدلي دي. دلته کې به موږ یہ رایټ کو. هغې نه بعد کاف لیکلی شوی دی ریډ کلر کې، د هغې د پاسه شد دی. نو دلته کې به موږ دوه کاف رایټ کو. او اخره کې دا
دام د هی عادي شکل د هی عادي شکل یو دا د دا اینډ کې راځي او دا سٹارټ کې راځي دا د دې دلته سٹارټ کې عادي شکل دی او دا اینډ کې یا میډل کې چې کله راځي نو بیا د دې داسې شکل راځي یکا یہ پلس کاف پلس هی یکا د دې لیکل تاسو دې ته خو ګوره چې ما څنګه رائټ کړي دي هغه زده کې بیا تاسو خپل نوٹ بک راواله او همدغه شان جوړ توړ بیل ولیکې په یو پیج باندې او د هغې نه بعد بیا رف نوٹ بک کې پریکټس وکړئ